ډیرو محترم مسلمانانو یې بهترینه وظیفه دله در کومه انشاءالله. دا وظیفه چې زه اوس کم وخت کې کوم محترمو، دا ډیر مبارک ټیم دی او خلک لګیا دي تهجد کوي محترمو. دا د لاهور هغه سرزمین دی، ځمکه ده چې تهجد پکې کېږي. نو دلته لږ شور هم وي، د دې وجې نه ما مناسب وګڼل چې انشاءالله تاسو ته یو دعا د قبلېدو هغه خاص وخت زه تاسو ته وښیم، د وظایفو قبلېدو هغه خاص ترین ټایم زه تاسو ته وښیم، د دعا او د وظایفو قبلېدو خاص ترین ساعت زه تاسو ته وښیم. محترمو، کله چې د انسان ته د یو څیز پته وي چې دا کار په دې ټایم باندې کول پکار دي، صحیح شو، نو هغه چې په کار په ټایم باندې وشي نو هغه قبولیت درجې ته ورسي. نو ګوره الله تعالی وظایف د هر انسان قبلوي، الله تعالی دعاګانې د هر انسان قبلوي. بیا ولې الله تعالی قرآن کې فرمایي چې ما نه غواړئ زه به تاسو له درکومه. نو الله تعالی ولې نعوذ بالله خزانې تشې شوي دي، یا الله تعالی زمونږ په حاجتونو په مشکلاتو باندې قدرت نه لري؟ نعوذ بالله. محترمو، نه، داسې نه ده. مونږ له د غوښتو چل نه راځي، صحیح ده، صرف وي الله دا کار مې وکړه، الله دا کار مې وکړه، مخ باندې لاس راکاږو او وظیفه کوو پلانکی، بس زر دې ځان خلاص کو. محترمو، د هر څیز د قبولیت او د هر څیز خاص وختونه وي. نن چې زه کومه وظیفه تاسو ته ښایم نو هغه داسې یو ټایم دی، داسې یو ساعت دی چې هغې کې به الله تعالی خصوصي په تاسو باندې رحم کوي. نو څونه مسلمانان چې زما غږ اوري نو انشاءالله په دې خبرو باندې عمل وکړئ، دا ټایم ځان سره نوٹ کړئ، نو الله تعالی به ستاسو حاجات انشاءالله پوره کړي او په کاملې طریقې سره به پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز محترمو قابل قدر مسلمانانو نو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، هغه مسافر دی الله تعالی ډېر زیات خوشحاله لري. هغه تورسرې زنانان نوجوانان چې نکاحګانې نه دي شوي، الله جل شانه د هغوی نکاحګانې وفرمایي. ښکلي ځای کوم ځای کې چې تاسو غواړئ، څونه بیماران دي، څونه مشکلات والا دي، الله تعالی ټول مشکلات ختم کړي. یقینا چې د دعاګانو موږ ته ویلي وو، یو څو کمنټونه خلکو کړي وو، د نټ هم سم کار نه کوي، نو هغوی ته ما سپیشل دعا کړې ده. الله تعالی دې قبوله کړي انشاءالله، ضرور به الله تعالی قبلوي. زما به الله تعالی باندې ګمان اکمل ګمان دی، بهترین. نو موږ راځو خپل ټاپک سیټ ته محترمو، چې د قبولیت دعا مخصوص اوقات، د وظیفو د قبلېدو مخصوص اوقات وختونه کم دي. نو هغه زه تاسو ته ښیم، صحیح ده، په نمبر سره دا ځان سره نوٹ کړئ چې دې وختونو کې کم او دعا انسان وغواړي الله تعالی قبلوي، کم حاجت الله تعالی د انسان د الله تعالی نه وغواړي الله تعالی قبلوي. نو دې ټایم کې وظایف هم کوئ تاسو، چې هره وظیفه کوئ په اخلاص سره په دې وختونو کې کوئ، صحیح شوه. لومبنی وخت چې دی کله چې بانګ وشي، اذان نه فوراً بعد لاسونه پورته کوئ، خپله وظیفه کوئ او دعا غواړئ په یقین سره، او په زړه سره دعا غواړئ. دویم نمبر دا چې د هر فرض مونږ نفس خامخا الله تعالی فرمایي دعا زه قبلوم. دریم نمبر د جمعو په خطبو کې الله تعالی دعاګانې قبلي، دواړو خطبو کې. بل دا چې څلورم چې د باران په وخت کې الله تعالی دعا قبلي، باران چې کله وریږي دعاګانې غواړه، وظایف کوه. بل دا چې کله انسان روژه ماتې کوي، د روژه ماتې په وخت کې الله تعالی دعا قبلي. بل دا د جهاد په ټایم کې چې کله یو انسان جهاد کوي دعا قبلي. بل دا د لیلة القدر په شپو کې. بل دا چې د غټ اختر
د قربانۍ په شپه باندې. بله دا چې یو انسان بې بسه دی، لاچاره دی، بیمار دی، غریب دی، دغه وخت کې الله تعالی چې په د مشکلات راشي الله تعالی نه وغواړي. بل دا چې کله اقامت او اذان شروع شي که نه، اقامت او مونځو دې په منځ کې، او بل دا د جمعې په ورځ د مازدیګر په آخري حصه کې، د جمعې په ورځ د مازدیګر په آخري حصه کې، یعنې ماښام د چې لږ ټایم پاتې شي دغه ټایم کې دعا قبلېږي الله تعالی. بل دا تهجد په وخت کې چې یو انسان پاسي او الله تعالی نه وغواړي الله دا مسله مې ده، دا مسله مې ده، نو الله تعالی فرمایي چې د حاجت زه پوره کوم. بله دا چې کله یو زنانه په خېټه ماشوم دی، بیماره ده، او دې باندې کومه سخت او تکلیف ماشوم د پیدا کېدو په وخت کې، دغه وخت کې دا د چا دپاره دعا وغواړي یا ځان دپاره، دغه وخت کې ډېر تکلیف وي زنانو ته، نو الله تعالی دغه وخت کې دعا قبلوي. بل دا چې بیت الله باندې څنګه لومبی نظر پرېوځي، نو الله تعالی د انسان دعا قبلوي. او بل دا د شوال په لومبنو میاشتو کې، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، دغه وخت کې الله تعالی دعا قبلوي. او بله دا د شب بارات په شپه باندې الله تعالی دعا قبلوي. نو دا وختونه ځان دپاره غنیمت وګڼئ انشاءالله، او دې وختونو کې خامخا